بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلامونه. د عثمان شهید لالا تلین میرلی واقعه، ټارګټ کیلینګ او نورو خبرو په اړه به نن خبرې کوو. عثمان لالا د پښتون افغان وطن یو لوی اتل او لوی مبارز، لوی لیډر چې په دې خاوره باندې د خپل قام او وطن د خدمت دپاره ژوند کوو. نن یې تلین دی، تېر کال هم په دغه ورځو کې دی شهید کړلی شو او بیا تر اوسه پورې لا هیڅ انصاف ونه شو. د عثمان لالا ټول ژوند چې زموږ د وطن د خدمت دپاره تېر کړی دی، موږ ټول قام، ټول وطن هغې ته خراج تحسین پیش کوو او د هر هغه اتل چې د دغې خاورې خدمت کوي، موږ ټول قام یې احسانمند یو. ملګرو، د عثمان لالا ژوند هم د خپل وطن او د خپلې خاورې دپاره مبارزه وه، هم د هغې شهادت سره، د هغه د شهادت سره، د لالا د شهادت سره وفاداري هم د خپل قام او د خپل وطن دپاره مبارزه ده. او دا به موږ او تاسو په ځانونو باندې فرض شمارو چې د خپلو شهیدانو، د خپلو اتلانو یعنې هغه پیروي کوو، د هغو چې کوم د ژوند مقصد و، معنا وه، هغه پوره کولو کې موږ او تاسو هم په هغه ډول روان شو. ملګرو، هم په 2 ورځې اول چې موږ د عثمان لالا په لاهور کې تلین لمانځو، په دغې وختونو کې تاسو هغه خبر اورېدلی وي چې میرلی کې 4 ځوانان تعلیم یافته، خپل وطن د خپلې خاورې خدمتګار ځوانان، وقار، اسد، سنید، احمد په میرلی کې شهید کړل شول. دا څه اول پېښه نه وه. په دغې میرلی کې، په دغې وزیرستان او نورو سیمو کې د پښتنو ډېر تکړه ځوانان، مشران، نر ښځې، هر څوک په ټارګټ شوي، وژل شوي دي او تر اوسه پورې لا دا لړۍ روانه ده. په میرلی کې په یو ځای باندې دومره تکړه ځوانان، په کام مین ځوانان، د وطن بچیان شهیدان کول یو لویه پېښه وه. موږ به روان شولو، بیا په میرلی کې مو د دوی د کورنۍ سره ولیدل، بیا مو د علاقې د مشرانو سره، د علما سره، د سیاسي چې کوم هلته تنظیمونه د دغو سره هم لیدنې وکړلې. د دوی هم په دې باندې یو فکر و. بیا د دوی په خپل منځ کې هم یو غونډه وشوله. موږ په انتظار وو چې په هغه غونډه کې هم څه فیصله وشي، موږ به ورسره اوږه په اوږه درېږو. هغه که څه هم زموږ تجویز دا و چې که په هغه ورځ باندې یو احتجاجي پرلت شروع شي هلته یو څه، خو د علاقې صورتحال مطابق د هغې ځایي سیاسي مشرانو، علاقایي مشرانو دا فیصله وکړه چې 2 ورځې به په دې سیمه کې وګرځېږو، خلک به راچک کړو، بیا به یو عمل وکړو. موږ د هغې حمایت کوو، خو ورسره په 25 جون به په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه یو پراخ احتجاجي لاریون کیږي د دغې پېښې پر خلاف، د اسد، وقار، سنید، احمد د دې سره شوي ظلم او د دغې جبر پر خلاف او په دې خاوره کې د ټارګټ کیلینګ پر خلاف یو لوی لاریون به کیږي او یو قوي غږ به پورته کیږي. په دې کې ملګرو نور هم مسایل ډېر دي. که موږ ګورو د چمن د دروازې نه واخله تر تورخمه پورې او بیا تر نورو سیمو پورې د پښتنو بلها مسایل دي. او ورسره زموږ چې کوم قیدي ملګري دي، علي وزیر، حنیف پښتون، اویس او داسې نورې چې څومره ستونزې دي، دغو ټولو متعلق تحقیق خپل قام کله هم یوازې نه پرېږدي، په هغه باندې به هم غږ پورته کوي. هم په دې 2 ورځو کې زموږ په خپل منځ کې میټینګ هم دی چې په هغه کې به د دې متعلق فیصلې کېږي او په هغه لاریون کې به هغه هم خپل ولس ته، خپل ملګرو ته ښایو. نو خوشحال اوسئ. بیا به هم په نور چې څومره هم مسایل دي، په هغه باندې به هم د تحریک له اړخه څه کېدلی شي، هغه به د خپلو ملګرو سره، د خپلو ولسونو سره شریکوو. ډېره مننه.